السلام علیکم ملګرو. ځان له داسې کارډونه جوړول غواړئ؟ ویزا کارت یا ډیبټ کارت یا کریډټ کارت چې دا په انټرنیټ کې او په هر ځای کې استعمالیږي او هر کس د دې تپوس کوي. اکثر په انټرنیټ کې تاسو څه څیز اخلئ بای کوئ یا داسې یو ویب سایټ ته ځئ، نو داسې ځای ته پکې سړی ورسي چې هلته وي چې انټر یور ډیبټ کارت نمبر. نو دغه ځای کې سړی بریک والي چې اوس څه وکړمه، ډیبټ کارت څه ته وایي، دا به کوم ځای نه راوړم او دا به څه چل به کوم او بس کار دې نه خطا شي بیا ولا بند نه ورځي چې څه وکړم. نن د زه طریقه ښیم چې داسې ښکلی ډیبټ کارت یا ویزا کارت چې دا په هر قسم ویب سایټ کې چلیږي، هر قسم پرچیز کې، دا ستاسو د بینک اکاونټ هم دی، ایزي لوډ ته هم کولی شئ، بجلی بل ته هم داخلولی شئ، پیسې پکې هم جمع کولی شئ، ټرانسفر ته هم کولی شئ، نه به بینک ته ځئ نه به بل څه ځای ته ځئ. په خپل موبایل کې په 2 منټه کې زه راته ایپ ښیم، طریقه راته ښیم، د دې لینک هم زه لاندې ډسکرپشن کې ورکوم، د هغې باندې کلیک کړئ او ډایرکټ په تاسو دا ایپ پلی سټور نه انسټال شي. بیا په هغې کې مخکې طریقه څه ده، ډېره سمپل او اسانه طریقه ده، ګران پکې څه نشته، په 2 منټه کې. او دا ډیبټ کارت به تاسو له کور ته راځي، ښه دې پسې به چېرته ځئ هم نه. خپل ټي سی ایس آفس چې کوم نږدې دی د هغې اډرس به پکې واچوئ، تاسو ته به خپله کال یا اس ام اس راشي چې ستاسو ویزا کارت یا ماسټر کارت راغلی دی او راشه دا اوسه. او ایپ خو د اکر وزن ته استعمالوه چې اوس تاسو څنګه انسټال کړئ ایپ استعمالوه او مخې سره پې کار شروع کړه. طریقه څه ده، ټایم دله نه ضایع کومه، د موبایل سکرین ته راشئ، طریقه زده کړئ. دا لینک چې ما کوم درکړی دا څنګه تاسو کلیک کړئ ډایرکټ په تاسو ته دا ایپ کولاو شي. موبایل سکرین کې ګورئ دا ایپ ساده پی دا به تاسو ته کولاو شي، دا به انسټال کړئ. ما انسټال کړی دی، زه یې اوپن کوم ډایرکټ چې دا کولاو کې اوپن شي. دې کې دننه څه نشته، دا ګوره ډېر سمپل کار دی. دې ځای کې به ډایرکټ ووهئ خپل موبایل نمبر، په کم نمبر باندې تاسو کولاوئ، خو کوشش کوئ چې خپل نوم باندې نمبر یې نو ښایي. تاسو ته به او ټي پي راشي، 4 انچو کوډ به راشي، هغه به دې ځای کې ووهئ. کولاو شو. اوس دا ستاسو نه یو لاګین پاسورډ غواړي، دلته به داسې یو پاسورډ ورکړئ د خپلې خوښې چې تاسو ته بیا یاد وي، ځکه دا به بار بار په دې پاسورډ باندې کولاویږي. دا کولاو شو، دا د مین سکرین دی، بس په دې کې څه شته نه، ښه سمپل کار دی. تاسو ته به په یو ګنټه نیمه کې دننه آپشن راشي چې خپل ډیبټ کارت دپاره ته رابطه وکړه. دا ګوره زما کولاو شوی دی، دا پینې دا زما بیلنس دی، بیلنس پر د دې ځای ښیي. کارت دی، کارت نمبر پر د دې ځای ښیي، په دې کارت باندې انسی او دا نمبر هم نه دا پټ یي، ښه دا به دلته تاسو ته صرف ښکاري په ایپ کې، که دا کارت نه روک شي پروا نشته. لوډ منی پیسې پکې اچوئ، دا آپشن دی، دا تاسو ووهئ. اکاونټ نمبر دی که د بار مرګ نه څوک رالیږي دا کتنې نمبر دی. ښه دا بل سینډ منی، تاسو چاته پیسې لیږل غواړئ دا به ووهئ، پیسې به ووهئ. او دې ته ګورئ د پاکستان ټول بینکونه په دې کې شته چې کوم بینک ته تاسو لیږل غواړئ پیسې، د دې نه تاسو لیږلی شئ. دا ګورئ د نیو بینک ټرانسفر دا به کلیک کړئ، دې ته ګورئ هر قسم بینک په دې کې شته چې کوم ته تاسو لیږل غواړئ، نه یو بي ایل او ایچ بي ایل او ټول لیست دی پکې. دا مکمل بینک اکاونټ هم دی او ستاسو ډیبټ کارت هم دی، دواړه کاره درله کوي. صحیح ده؟ نو دا یو ډېر اسان کار دی، هېڅ ګران پکې نشته. ځان له اوس جوړ کړئ، لاندې ما لینک ورکړی هغې باندې کلیک کړئ او د هغې نه ځان له ډیبټ کارت جوړ کړئ. اوس دې کې یو سړی وي چې د کارت دپاره به څنګه اپلای کوم، هغه دا آپشن دی، دا وینئ دا لاندې منیو چې ووهئ نو دا به تاسو ته راشي آرډر یور کارت، دا به کلیک کړئ. دې کې به مخکې تاسو نه آپشن وغواړي، ستا شناختي کارت نمبر څه دی، ستا ایډرس څه دی، موبایل نمبر وغیره، دغه به پکې ورکړئ او صحیح ایډرس به پکې ورکړئ. بس په دې کې څه شته نه، کارت به تاسو له کور ته راځي. ما خپل راوختې 2 کارډونه تاسو ته ما بس شو کړل. همدغسې طریقه ده، ښه اسانه او سمپل طریقه ده، ګران پکې څه نشته. دا وینئ آرډر یور کارت همدغه آپشن دی، دا به ووهئ او مخې ته ایډرس وغیره څه غواړي هغې باندې خو پوهېږئ، بس ایډرس په خپل ورکړئ، کارت به تاسو له کور ته راځي. نو امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي، ګران پکې هېڅ هم نه و، اسان او سمپل طریقه وه. نو اوس په دې باندې ټرای وکړئ، اپلای یې کړئ او دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغې ته هم څه پیدا والي چې چا ضرورت وي چې ځان له کارت جوړ کړي. او که څوک بیا هم په یو پارټ باندې نه پوه شوي زما نه کمنټ کې تپوس وکړئ، انشاءالله تسلي بخش جواب به درکوم. والسلام.